حضرت شیخ سعدی رحمه الله فرمایي وی یو ورځ مې د دمشق په جامع مسجد کې مونځ وکړو او وی چې کله راوتم نو وی زما چپلې چا یوړې نو دا د چپلو قسم زما په خیال چې د شروع نه را روانه ده ځکه د شیخ سعدی رحمه الله نه چا چپلې وړې وي نن سبا مسجدونو کې هم دا حالت ده نو وی زما چپلې چا یوړې او په دغه وخت کې وی زما حالت داسې و زما استطاعت داسې و چې ما ځان ته نورې چپلې نه شوې اغوستی نو زه بغیر د چپلو نه را روان شوم کله چې د دمشق په ښار باندې زه راتېرېدم نو زما په زړه کې دا یو خبره راغله سوچ راغی چې یاره دا خلق تا دومره لوی امام ګڼي دومره لوی امام درته وایي د زمانې امام درته وایي او دوی به څه وایي چې یاره دا دومره لوی عالم لوی امام دی ځان ته یو جوړ چپلې نشي اغوستی خو خیر زما په زړه کې دا سوچ او دا خبره راغله چې زه لږ رامخکې شوم ما یو سړی وکتلو چې د هغه بلکل خپې نه وي دا خپې کټ شوې وي خپې بلکل وې نه زما چې وایي څنګه په دغه سړي باندې نظر ور پرېوتو چې خپې نشته ما وایي ډایرکټ خپلو خپو ته وکتل او په دغه ځای باندې مې الله ته سجده وکړو د الله شکر مې ادا کړو چې یا رب ستا ډېر شکر دی که چپلې نشته خپې خو مې شته که نه که نن مې چپلې په قسمت نشته یا الله سبا به یې راکې خو دا ښه دی چې خپې خو مې شته ځکه مسلمانانو ورونو په کار دی چې څه میسر وي څه موجود وي په هغې باندې موږ تاسو د الله رب العزت شکر ادا کړو څه چې نشته الله نه وغواړو ځکه نن سبا که موږ تاسو وګورو د ناشکرۍ دا شرحه چې ده دا ډېره زیاته شوې ده هر سړی ناشکره دی هر سړی ناشکري کوي ځکه وایي بهترین عمل دا دی چې انسان خپل ځان نه ښکته خلکو ته وګوري ځان نه بره خلکو ته نه که چېرته مونږ ځان نه بره خلکو ته ګورو نو بیا به زمونږ او ستاسو زندګي ډېره مشکله شي همیشه مونږ او تاسو ته پکار دی چې ځان نه ښکته خلکو ته وګورو دا مې دې پورې ویل مسلمانانو ورونو چې څه مونږ او تاسو سره میسر دي څه چې الله راکړي دي په دې باندې شکر کول پکار دي په دې باندې الحمدلله ویل پکار دي او څه چې نشته الله نه غوښتل د الله دروازې خو کلاو دي الله وایي تاسو ما نه غواړئ زه خوشحالېږم او څوک چې رانه نه غواړي د هغه نه خفه کېږم نو د الله شکر ادا کول پکار دي په هر حال کې څنګه چې دا شیخ سعدی رحمه الله واقعه تاسو ما بیان کړ بیا شکر څه ته وایي قرآن کې الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم که چېرته تاسو زما په نعمتونو باندې شکر ګزار شوئ شکر وباسئ الله رب العزت فرمایي لازیدنکم زه به درته نور هم زیات کړم ولئن کفرتم او الله دې نه کړي که چېرته موږ تاسو ناشکري وکړه د الله په نعمتونو باندې ان عذابي لشدید الله وایي زما عذاب چې دا ډېر سخت دی الله عذاب څه دی څه چې راکړي دا به رانه واخلي الله رب العزت موږ تاسو سترګې راکړي دي غوږونه یې راکړي دي خوله یې راکړې ژبه یې راکړې لاسونه یې راکړي خپې یې راکړي دي نو ولې دا د الله رب العزت سره زموږ او ستاسو زور دی خو دا د الله رب العزت انعام دی د الله رب العزت عظیم احسان دی چې موږ تاسو سره راکړي دي دا الله رب العزت موږ نه اغوستی شي که چېرته الله رب العزت الله دې نه کړي موږ نه واخلي نو موږ الله ته دا ویلی شي چې الله دا ولې تا رانه واغوست خو د الله نه کړي څیزونه دي الله به یې رانه اخلي نو لهذا په هر حالت کې د الله شکر ادا کول پکار دی او انشاءالله چې کله موږ تاسو شکر ګزار شو بیا به د الله رب العزت دا نعمتونه احسانونه په موږ تاسو لکه د باران راورېږي الله رب العزت موږ په خپلو شکر ګزارو بندګانو کې شمار کړي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته